الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم عزت منو دا سالانہ اجتماع دا پوڑہ کی اللہ پاک دے دولا نور اوما ترقی ورگی خدا پاک دے دو والد سے او دے مور اپلار مغفرتو کی یقینا خوش قسمت دی چاہو دلتا دولا باغ لگول او اللہ پاک دے موجودہ پیر سے عمر کی برکت واچی خدا پاک دے دل نور اوم ترقی ورگی او خدای پاک د غیبی مدد او نصرت کی دا زمونږه دې ځکه خانقاګانی دي که مدرسې دي که جماعتونه دي که تبلیغي مرکزونه دي دې ته ډیوه ویل دا شمع د رڼا ده موږ ټول مسلمانان یو کلمه موږ ویل لا اله الا الله محمد رسول الله او په دې آیات کم چې ستاسو مخکې ما ولوست اللہ پاک دی و عظیم الشان چیز دے حاصلولو چاگا دیر زیاد قیمتی دے متا طریقہ خود بدی من مولا زان پوا کول نشپی تراوانی سو پوری تاثر رانانی و علاقہ من تراوانی پردہ علاقہ دا واقعی کی بطالہ دی رانا ضرورت منگا طولو کلمہ ویلدہ مسلمانانی ہدایت متا ملاف شوید اللہ پاک چی دے سمر خزانوں مالک تے سمر خزانے اللہ رب العزت پیدا کر لی پاگے ٹول خزانوں کے دا ہدایت چی دے دا دے ٹول نا زیاد پورا دنیا دے دے قیمت نشی ادا کول دے من الحمدللہ بھائی دا فتنو دور دے ہر طرف نہ شیطان حملی دی دے نفس حملی دی اور دا ایمان بسنگا بچ گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی آخری دور دے پیغمبر نشتی صحابہ کرام نشتی مول لے پارا رہنمائے لے پارا نمونگ بسنگ بچ کی آگوی قرآن زمونگ پتاخونو کے زور شمونگا یوی روجے کیا بلے روجہ کی راخ دا یو خبر ہم یاد اشتے یو مسلمان دے یو ہندو دے گاونڈیان دے ستاسو دیر غٹ مقام دے کلمت آسو الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کارونا منگ دی یہودیانوں کو دے نصاراؤ کو دا غیر مسلم زمان کار خواہا نہ دی زمان کار دا دے چہ زمان پخوا زمانہ کی صحابہ و تخلق کو قتل لی او دن کے داخل شوی تھی اس دا دیزا کہ خانقاہ تا منگر آگلی نو مخی تا موز نکو خانقاہ ترا لے موز دی شورو کو گیرہ دینا ساتلا اس تا گیرہ و ساتلا مخی تا دروغ نے دروغ دیوی خانقاہ ترا لے نو پوشا چھ دی خانقاہ تا برات کو منی تا سفیدہ میلاوش دے ہر میاشتی مناسبت کے پدی میاشتی کی نبی علیہ السلام پیدا شے خبر بلی غارتے جی نو دے طول قیمتی شیش چھ دی اگا ہدایت یو سڑی دی اغل اللہ پاک ہدایت ورکڑ لی دے عشرات ساز و سامان اشی وسرنگی سے غریب دی زڑی کپڑی اغسطی دی جھومپڑا کی پاتی کی اوچھا روٹے خوری او اللہ پاک والا ہدایت ورکڑ لی دا انسان دیر زیاد خوش قسمت دی پا دنیا کی ہم کامیاب دی آخرت کی ہم کامیاب دی بل کستے اللہ پاک والا عیش و عشرات ساز و سامان اسباب ورکڑی دی او دی ہیرو و جواہرات انبارون اور سر ڈکتے دا گاڑو مالک تے پلازو مالک تے
خو د هدایت نه محرومه دی، هدایت په مقدر کې نشته. نو دا بیچاره چې د رحم د منې رحم کول دا د رحم قابل دی. دنیا کې خو وخت به دی په مرزو چرچو کې وباسي، خو آخرت د ده بالکل تباه و برباد دی. او درېیمه سپاره کې راځي څوارلسمې سپارې ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلم. مودت لفظ دې ذکر راغلی چې دا کافران به د زړه د ګهرایانو نه غواړي چې کاش موږ دنیا کې د مسلمانانو شانې دا هدایت ځان سره دنیا نه راوړو. موږ سره هدایت موږ ته میلاو دی او د هغې باوجود دې ځای کې د دې قیمت څوک نشي ادا کولی. الله پاک ټولې خزانې را یوځای کوي. لکه د خطبه کې ما یهده الله فلا مضل له. الله پاک یو سړي ته هدایت وکړه او د کائنات ټول خلق را جمع شي، هغه ګمراه کول غواړي هغه نشي ګمراه کولی. ومن یضلل فلا هادی له. او الله پاک خلق ګمراه کړي او دنیا ټول را جمع شي هغه ته هدایت ورکړي، هغه نشي هدایت نشي ورکولی. زما دی او کافر دی، فصاحت کې بلاغت کې مشهور دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام یې اورېدلی دی چې آخري پیغمبر دی دی راغلی. او ابوجهل څه تیاری وکړه، 3 کوسه د مدینې نه بار خلک ولېږه چې کومو خلکو د نبی علیه السلام د خولې نه قرآن اورېدل. الان کې پیغمبر متعلق راځي عبدالله ابن مسعود ته ابی بن کعب دو به ډېر ښایسته قرآن دی. ادو ته به ووایي چې تاسو زما مخکې تلاوت کوئ. هغه به ورته حضرت پتا باندې نازل شوي دی، موږ ستا مخکې څنګه وکړو؟ نه تاسو چې وایي ماله ډېره زیاته مزه راځي. ابوجهل 6 میله خلک مدینې نه بار وله 3 کوسه چې زما ته غوږونو کې بوجې کېږي. الله پاک چې هدایت ورکړي دا هدایت به موږ ته د خانقاګانو کې میلاوي، د دې حفاظت په خانقاګانې کې، مدرسې به کې، تبلیغي مرکزونه به دا ټول د دین شعبې دي. الله پاک د دوله نور ترقي ورکړي. موجوده خلک چې کم ذهنیت د یهودیانو د نصرانیانو د هغه نه غواړي پکې چې خانقاګانې کامیاب شي، مدرسې کامیاب شي، مرکزونه کامیاب شي. فرعون غونې کس دا کار نه دی برکړی، نو انشاءالله قیامت پورې به دا نه بندېږي. دا زموږ دعا ده انشاءالله چې فرعون نه دی بند کړی، نو د هغه نه وروسته څوک بل نعوذ بالله چې هغه د خدایي دعوه کړو دا به دغه شانې قیامت پورې. زموږ علما به په دې کې شهادتونه ورکوي، خانقاګان والا شهادتونه ورکوي. زموږ په مرګونو کې ټولو نه غوره مرګ چې دی هغه د شهادت. نو مدینې نه بار خلک ولېږه او دې پوړې ته اوس موږ په دې سړک رالو که نه، نو هغه وایي پوړې ته داسې مه راځه، دې خیرآباد غاړ نه راشه یا د ترن غاړ نه راشه. هغه نه چې د نبي علیه السلام په مخې راغی او که د نبی علیه السلام خبرې تا واورېدې نعوذ بالله هغه به ځان ته رښتیا وي، موږ ته به وایي چې دا نه وي دوندو راوښکلی، ځان یې په حقه ګڼو. او سار مالې د دې خلکو عادت یې زمونږ د مسلمانانو نه ګورې، سار مالې موس کې زمونږ یو صف نه برابري. الان کې زمونږ په جماعت کې الحمدلله ذکر معمول هم شته دی، یاسین هم شته دی، قرآن ختم هم شته. الحمدلله خدای پاک دې زمونږ ټول جماعتونه آباد کړي. نو هغه د وخت نه پاسېده نو چانو کې داسې روان دی چې روان دی نو د نبی علیه السلام تلاوت یې په غوږ باندې ولګېد، نیغ لاړ. هغې تلاوت کې دومره زیات کشش و چې هغه یې بام نه راح که ځان ته دننه ته یې راح کړ. او ستا باره کې ما اورېدي نبي علیه السلام دا خطبه وویله من یهدي الله فلا 3 ځله. هغه ورته دا ستا کلام نه دی، دا واقع دی الله پاک کلام دی، ما ته کلمه ووایه مسلمان شو. نو د مسلمان د هندو ګاونډ دی، مسلمان باندې ورځ تر ورځه د قیامت وځي. نن سبا د خېټې لپاره موږ پریشانه کېږو، موږ دین پرېښی دی. کم خلک به چې مسلمان شو نبی علیه السلام به هغه ته مونځ ښو، د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې د مونځ تپوس کېږي. زموږ اخلاق صحیح نه دي. نو دغه مسلمان حالات ورځ تر ورځه تر دې پورې چې هغه کور یې پرې خرڅ په هندو باندې خرڅ. نو هغه هندو مسلمان د ښځه خاوند چې دا مسلمان دی په ده باندې دا دومره تنګستیا ده، د کور صفایي ولا شروع کړه. نو یو تاخ کې ورته قرآن ملاو شي، یو من دوړه پې پرته وه، یو من هغه یې راواغسته او صفا یې کوله.
هغه هندو ښځې سړي ته الله پاک هدایت نصیب کړو دواړه مسلمانان شي. نو الله پاک دا هدایت موږ راکړلی هدایت. او دا کافران به بل ځای کې راځي ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى. کافران به وایي چې کاش کم خلق چې د کفر په حالات کې مړ او هغه به دا افسوس ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار، کافر د کفر په حالات کې مړ هغه به وایي چې دا ټول ځمکه د سونی شي د الله زمونږ فدیه کې واخلي زمونږ بدله کې واخلي خو مونږ پرېږدي. اول خو هلته چا سره مال شته نه او که بالفرض وین فلن يقبل منهم الله پاک بیا هلته به د چا سفارش نه قبلي. بیا دغه شان سورت 2 کې راځي، سورت زمر کې راځي، 43 سپاره کې راځي چې کافر به دا غواړي چې د ځمکه د سونې نه ډکه شي ادا الله زمون فدیه کې واخلي خو چې مونږ پرېږدي. یود المجرم لیفتدي من عذاب یومئذ ببني دا چې د ټولو نه مخکې کم اولاد لپاره چې مونږ ورځ شپه یو کړله پکې نو یا الله زما دا زوی جهنم ته غذار که خو ما بچ که، زما دا ښځه غذار که، زما دا رونه، زما پوره خاندان غذار که خو ما پرېږدي. مختصر باندې وخت دو ماله راکړی وخت زما پوره شوی دی. نو زمونږ سره د ټولو نه قیمتي شي چې دی هغه هدایت دی. او هدایت دا به حانقاء ته ورته راځي د دې حفاظت به کوي، د پنځو موضوعونو حفاظت به کوي. دې ځای کې دا محفل نن شروع دی. الله پاک دې زمونږ د مونږ ټولو ته خدای پاک هدایت نصیب کړي. هغه هدایت چې کامل وي نو مونږ ټول هدایت یافته یو. الله پاک موږ له هدایت راکړ. خدای دې مونږ د فتنو نه بچ کړي. خدای پاک دې بلال صاحب او د رونه خدای پاک دې دوله نور ترقی ورکړي. خدای پاک دې د عمرونو کې برکت واچي. کوم علماء کرام راغلي ډېر پکې زما د سکول مرګري استادان دي پکې لایق صاحب دی، جان محمد صاحب نور دی باقی. الله پاک دا خم موقتا سره راکړل باقی دې ز ترازه اصلاح لپاره چې زموږ اصلاح وشي، موږ د حرام نه بچ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د خو اخلاقو زنانه را روانه ده، دوړو نه ډکه ده. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پاسید تک مولاش له که مفتیش له که پیر شي وکې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ورته حضرت تکې نه مونږ زوی نه څوک ده؟ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام رضائی مور حلیمه ده. پاسید ورته او بیا لاړه ملای ورته داسې کته کړله لاس یې پیو ماله اوبه راکړه اوبې راړې. او نبی علیہ السلام د دې خاندان په ما باندې ډېر زیات احسانات دي. صحابه یو ځای کې محاصره وکړه یو کلي نه، هغه زنانه راووته خیرنې کپړې دي، نوم یې شیما دی. تاسو څوک یې؟ ما لونډي جوړوي، ما گرفتاره کوي، زما نوم شیما دی. او خبر یې زه څوک یم؟ زه د محمد رسول الله خور یم. دا هغه په دې میاشت کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا شوی دی او دا یې رضائی خور ده. غارمه به چې راله خپله دوپټه به یې لرې کړه لاندې به یې واچوله، نبی علیہ السلام به یې اوده کې سیلی به یې ورته کوله. نن تاسو راغلي یې ما ته نبی علیہ السلام ته اطلاع میلاو کړه، ډېر زیات پریشانه شه. صحابه ته وایي چې دا عزت طریقې سره زما خواته راولی، دې ته چېرته تکلیف ورنه کوي، دا زما محسنه ګرانه ده. نو عزتمنو د دې خانقاه ته د راتلو مطلب هم دغه دی چې مونږ ځان ته مسلمانان وي، کار مونږ د یهودیانو کوو. اخلاق زموږ صحیح نه دي، موضوعونه زموږ صحیح نه دي. په دغه موږ وعده رسول الله سره ده، صحابو سره ده، ما تا سره ده. که موضوعونه زموږ صحیح شي ټول مسایل به زموږ حل شي. الله پاک د بدې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.